أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا أو لغلو من مدين تارور دوی حضرت شعيب عليه السلام قال فرمائل حضرت شعیب علیہ السلام یا قوم اعبدوا اللہ اے قوم زما عبادت کوئی تاسو د اللہ ما لکم من الہ غیره نشت دستاسو دپارا سوک معبود بغیر دغی اللہ نا ولا تنقصوا المكيال والميزان او کمی مکوی پا پیمانکی او پتلکی انی اراکم بخیر بیشکا زئینم تاسو لرا پا خیر باندے زئینم تاسو لرا چیئی تاسو پا نعمت نمکوی تاسو خیانت وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ او بیشکا زیریگم پتا سباندے عذاب یوم محیط دا عذاب دا غورز راگی رون کنا وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ او اے قوم زما پورا ورکوی تاسو پیمانا او تلا بالقسط پا انصاب سرا ولا تبخسوا الناس اشیاءهم او مکموی خلق لرا سیزون دوی یا مبی قدر کوی خلق لرا سیزون سامانون دوی ولا تعثوا في الارض مفسدين او مگر زی تاسو پزمک کی پدا سے حال کی چیئی فساد کون کی بقیت اللہ خیر لکم باقی بچوے دا اللہ دا طرفنا اغب باقی پاتی شوی گٹا دا اللہ دا طرفنا خیر لکم دا دیر غرد استاسو دا بارا ان کنتم مؤمنین کچرتیئی تاسو مومنان وما انا علیکم بحفیظ او زنیم پتاسو باندی نگران نگہبان قالوا اویل دی قوم یا شعیب الصلاة تأمرکا اے حضرت شعیب علیہ السلام آیا منستا حکم کویتا تا ان نترک ما یعبد آباؤنا چی من پریگ دو هاغا سچ عبادت بی کولو مشرانو زمونگا پلارانو زمونگا او ان نفعل فی اموالنا یا پریگ دو منگا چی عمل وکو پا معلون خپلو کے ما هغا نشاء چی زمونگ خوخشی یعنی پخپل مرزی تصرف پخپل مال کی استاد وجن مونگ پریگ دو انک لانت الحلیم الرشید بیشکت یہ الحلیم دیر بردبارا صبرناک الرشید او اخیار یا پا ہدایت قال شعیب علیہ السلام فرمائل یا قوم اے زما قوما ارائیتم خبر راکڑی تاسو ماتا ان کنت علی بینت من ربی کچرت زیم پا واضح دلیل د جانب درب خپلنا ورزقنی منه رزقا حسنا او راکڑے وی ماتا اللہ تعالی د خپل طرفنا رزق خیستا ظاہری رزق د حلال مال او باطنی رزق اگر نبوت علم د دین پوہ د دین
وما اريد ان اخالفكم او ز اراده نکوم چې مخالفت وکم استاسو چې خلاف ورزي وکم استاسو الا ما په هغه کارونو کې انهاکم عنه چې ما منکړی تاسو د هغې نه یعنی زه داسې نه کوم چې تاسو ته منع کوم او په خپله ورزم هغې کار ته ان اريد الا الاصلاح زن غواړم مگر اصلاح لرا مستطعتو ترکم پوری چې وس رسی زما وما توفیقی او ند توفیق زما الا بالله مگر په اختیار د الله کې یا په مدد د الله سره علیه توکلتو خاص پدغی الله باندې توکل کړي د بروسه کړي د ما و الیه انیب او خاص دغی الله طرف ته رجوع کوم زب ورګرزم ویا قوم او اے قوم زما لا یجرمنکم شقاقی سبب دی جوړ نشی تاسو ته شقاقی د دشمنی زما یعنی دشمنی ستاسو زما سرا یا معنا دا مجرمان دی نکی تاسو لرا زما سره دا مخالفت کول زما سره دشمنی کول ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح دی خبری تا چې درورسیږي تاسو ته مثل ما پشان د هغې عذاب اصاب قوم نوح چې رسېدلی و قوم د نوح علیه السلام ته او قوم هود یا قوم د هود علیه السلام ته او قوم صالح یا قوم د صالح علیه السلام ته وما قوم لوط منکم ببعید او ند قوم د لوط علیه السلام ستاسو نه لرې واستغفروا ربکم بخنه غواړئ تاسو د رب خپلنا ثم توبوا الیه بیا رجوع کوئ تاسو خاص دغی الله دغی رب خپل طرف ته ان ربی رحیم ودود بیشک رب زما دے مهربانا او محبت کونکے قالوا اویل دے خلقو دے قوم یا شعیب اے حضرت شعیب علیہ السلام ما نفقه کثیرا مما تقولو منگ نپوئیگو کثیرا مما پډیرو هغه خبرو تقولو چې تیوائی وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا او بشکا من گنو تا لر پخپل مینس کی کمزورے ولولا رہتکا او کچرتنوے خاندان ستا قوم ستا لرجمنا کا نمونگ بخام خارجم کڑے وی تو پکانو بمو وشتلے وی تو وما انت علینا بعزیز او تنی پا منگ باندے عزت من تنی پا منگ باندے سگران قالا اوبرمائل حضرت شعیب علیہ السلام یا قوم اے زما قوما ارہتی آیا خاندان زما اعز علیکم من اللہ زیاد عزت مندی پتا سباندی دا اللہ نا واتخذتموه نیولے دیتا سدغی اللہ لرا وراءکم شات د شاگان خپلونا زهرین شات غرزولے شوے ان ربی بما تعملون محیط بیشک رب زما پہاغ سچتا سوئی کوئی احاطہ کون کے دے ویا قوم اعملو او اے قوم زما عمل کوئی تاسو علی مکانتکم پتریقی خپلی انی عامل
بیشک زه هم یم عمل کوونکې په خپله طریقه چې کومه راته الله هغه نازلوي الله یې راته بیانوي. سوف تعلمون من یأتیه عذاب زرد چې تاسو به پوه شئ تاسو ته به پته ولګي من یأتیه عذاب یخزیه د هغې چا په باره کې چې رابشي هغه ته عذاب یخزیه چې رسوا به کړي هغه لره ومن او زرد چې تاسو ته به پته ولګي د هغې چا په باره کې هو کاذب چې هغه وي دروغجن. ورتقبو او انتظار کوئ تاسو انی معکم رقیب بېشکه زه هم ستاسو سره یم انتظار کوونکې. ولما جاء امرنا او هر کله چې راغلو حکم زمونږه یعنی حکم د عذاب زمونږه نجینا شعیبا نو موږ نجات ورکو موږ بچ کړلو حضرت شعیب علیه السلام والذین آمنوا معه او هاغه کسان چې ایمان راوړی د سره برحمت منا پر رحمت خپل سره واخذت الذین ظلموا الصیحة او ونیولو هاغه کسانو لرا چې ظلم کړو الصیحة یو هیبتناک چغی فاصبحوا فی دیارهم جاثمین پس دوی وګرځیدل په کورونو خپلو کې پړ مخې پرېوتونکي کأن لم یغنوا فیها گویا کې دوی نو اوسېدلي په دغې کورونو کې په دغې علاقه کې الا بعدا لمدینا خبردار هلاکت دې د پاره د مدین والو کما بعدت ثمود لکه څرنګه چې هلاک شوي دي سمودیان قوم ثمود.